असलम नाजरीन अनवर होम्योपैथिक क्लिनिक ताकोट ना होम्योपैथिक डॉक्टर अनवर तاسو سره مخاطب یم او نن به خبره کوو هومیوپیتیک دوی لیکسز حوالې سره. دا مونږ سره دا هومیوپیتیک دوی لیکسز چې کومه هومیوپیتیک دوی دا ډیره غټه او اهمه دوی ده او د هغې وجه دا ده چې دا د مار د زهرو نه جوړه ده. لیکسز میوټس یو مار دی، د هغه د زهرو نه دا جوړه ده. او په هومیوپیتیک کې 11 یعنې 11 داسې دوایانې دي چې هغه د مختلفو مارانو د زهرو نه جوړې دي. په هغې به خبره کوو، خو ټول نه مخکې ګورو چې مارانو باره کې لږ تاسو له معلومات راکړو. په دنیا کې 3000 پلس مختلف قسمونه دي د مارانو، او په هغې کې چې کوم دی 600 یعنې 600 ماران داسې دي چې 600 قسمه ماران داسې دي چې هغه زهریله دي، او 200 پکې داسې دي چې هغه انتهایی زهریله دي چې د هغې په وجه یو انسان چې دی هغه مړ کیدی شي. اوس راځو هومیوپیتیک دوی لیکسز په هومیوپیتي کې استعمال. لیکسز چې کوم دوی ده دا داسې کسانو دپاره ده چې د هغو په بند کمره کې هغو ساپورټه کیږي، او اکثر دو د کمرې ور د کړکۍ دروازې وغیره کولاو ساتي. دې نه علاوه داسې کسان چې کوم خپل د بټنې چې کوم دي د غاړې کلر وغیره دا ډېر زیات کولاو ساتي، دا تڼۍ وغیره دونه شي بندولی، د دې په وجه پې ساپورټي راځي. نو داسې مسلو کې هم لیکسز استعمالیږي. په زنانو کې چې کوم دی داسې زنانه چې کوم خپل جیولري چې کوم دی هغه نشي استعمالولی، ګوتۍ بنګړي هار وغیره نشي اچولی، او دا چې اچوي نو هغو ته تکلیفي ساپورټي پې راځي. دې حوالې سره هم لیکسز ډېر بهترین کار کوي. بیا داسې تکلیفونه چې هغه چې دي هغه په موسم بهار چې کوم دی په سپرلي کې چې کوم تکالیف زیاتیږي، په دې کې هم لیکسز کار کوي. دې سره سره چې کوم داسې کسانی چې کله اوده شي او خوب نه بعد چې رابیدار شي راپاسي، نو هغو تکلیفونه زیات شي، طبیعت یې فرش نه وي بلکې طبیعت یې ډاون وي. خوب نه بعد چې د چا طبیعت خراب وي هغې کې هم لیکسز کار کوي. لیکسز ذهني ډېر اهم علامات دي. لیکسز داسې مسایلو کې کار کوي کوم کس چې ذهني حوالې سره شکی مزاجي او یا چې کوم دی حاسدي، ډېر حسد کوونکی انسان چې کوم دی په هغو کې هم لیکسز ډېر ښه کار کوي. او شک حوالې سره خصوصا چې کوم کپل دي، میا بیوي وغیره چې دي، نو د دو په یو بل باندې ایکسټرا میریټل افیر حوالې سره چې کوم شکوک و شبهات دي په هغې کې هم لیکسز ډېر بهترین کار کوي، او دغه شک چې کوم رجحان دی دا ختموي. د لیکسز چې کوم په بدن باندې تکلیفونه دي دا د بدن د ګز طرف نه شروع کیږي او ښي طرف ته راځي، لکه ګز طرف باندې د دې تکلیفونه زیاتي. لیکسز دې مسله کې هم کار کوي چې چا په مرۍ کې داسې تکلیف یې هغه محسوسوي چې زما په دې مرۍ کې سیشه نښتی دی او بار بار د تیرولو کوشش کوي، نو په دې کې هم لیکسز کار کوي. دې نه علاوه چې کوم کسان یخ سیزونه په اسانۍ سره تیروي، خو ګرم سیزونه چې دي دا چې کوم دي دا ورته تیرول مشکل، نو په دې کې هم لیکسز چې دی دا کار کوي. په جسم باندې د بلډ سرکولیشن چې کوم ټیکنی یا کلاټ وغیره یې پکې، نو هغې په وجه چې کوم جسم باندې شنه نشانونه وي د هغې کې هم لیکسز ډېر بهترین کار کوي. په فالج کې هم لیکسز کار کوي، او بلډ چې کوم کلاټ دی په بدن کې هغه چې کوم دی تحلیل کوي. لیکسز دې سره سره وینې نرمولو کې هم کار کوي. زنانو کې لیکسز هم ډېر ښه کار کوي، خصوصا د زنانو سیکچوال هیلث حوالې سره چې کومو زنانو چې مینسز سپریس شي هغه دوباره لیکسز چې دی هغه بحال کوي، مینسز شروع کوي، او یا چې کوم پینفل مینسز وي هغې کې هم لیکسز کار کوي. او دې سره سره چې کوم مینوپاوزل فلشز دي چې په هغې کې بدن باندې ډېر په بدن کې ګرمۍ لهرونه چې کوم هغه جاری کیږي، نو په هغې کې هم لیکسز ډېر ښه کار کوي. لیکسز چې کوم دی لاس او خپو کې چې د چا جلني او خصوصا د شپې ټایم نه چې لاس خپې د چا سوځي په هغې کې هم لیکسز کار کوي.
لیکسس ډیره غټه دوی ده او په هومیوپیتي کې عام طور باندې استعمالیږي او د دې نور هم ډېر مرضونو کې استعمال دی. د هومیوپیتي نه علاوه چې کوم د مارانو زهر دي هغه مختلف طریقه علاج کې استعمالیږي او که موږ وګورو په ماډرن میډیسن کې هم د مار د زهرو استعمال دی او د مار د زهرو نه مختلف دوایانې جوړیږي چې په هغې کې د بلډ پریشر دپاره دوایانې شامل دي، انټي هایپرټنسیو ډرګز چې کوم دي خصوصا کیپټروپریل وغیره دا هم د مار د زهرو ناول جوړې شوي. دې نه علاوه د مار زهر د کینسر منیجمنټ او د کینسر چې کوم درد دی په دې کې هم استعمالیږي او دې سره سره انټي پلیټلیټس چې کوم دوایانې دي په هغې کې هم د مار د زهر چې کوم دی هغه استعمالیږي. دې نه علاوه مار چې کوم دی هغه زموږ په دې ماحول کې ډېر انتهایي اهم کردار ادا کوي او دا نارمل ایکو سیسټم چې کوم دی هغه مینټین ساتي، هغه بحال ساتي. مار ډېر څیزونه چې کوم دي په ماحول کې هغه خوري او د هغې بیلنس ساتي او ډېر څیزونه چې کوم دی د هغو د خوراک سبب ګرځي مار. نو دا په ماحول کې هم موږ سره ډېر اهم کردار ادا کوي.